زه د جماعت اسلامي او کارکون په حیثیت باندې خبره کوم. زمونږ د دې تحصیل شب قدر د پاکستان د جوړېدو نه ونیسه تر دننه پورې یو ډېره غټه بدقسمتي ده چې د په تحصیل شب قدر کې چې د کمې پارټۍ څومره زمونږ مشران راغلي دي نو هغه ټول چې کوم دی لکه د عوامو د قسمه قسم ناري وکړي خو لکه د یو په دې 76 سالو کې د یو هم څه کارکردګي د شب قدر دپاره نشته دی چې څومره زمونږ د شب قدر مشران راغلي دي نو هغه تقریبا چې د شب قدر د ټولو عوامو ته هغه نو ښکاره دي. زه د جماعت اسلامي د علاقه یو څو خبرې کوم. په دې تیر شوي سیلاب کې مونږه په دې شب قدر کې تقریبا چې 8 کورونه کمپلیټ 8 کورونه ساس کړي دي په دې سیلاب کې او د مټې د پل نه ونیسه تر د سردریاب پورې مونږ کم از کم 400 کمرې الحمدلله چې جوړې کړې دي. په دغه نیت باندې راوتو چې د شب قدر د عوامو د دې غریبانو په صحیح معنو کې مونږ خدمت وکړی شو. د هغې دپاره زما خپل ځاني ړومبنی سټیف زه د خپل طرف نه د جماعت اسلامي د اړخ نه د PK 66 ټول عوامو ته خاص کر د تحصیل شب قدر غریبانانو ته دا زمونږ یو ړومبنی منډه ده چې دې ته مونږ د امبولانس سرویس شروع کوو. دې سرویس کې به دا یو امبولانس دا د زمونږ په دې شا باندې نو ولاړم دی دا به جي ایمرجنسي به په دې کې مکمل فری وي او د غریبانانو دپاره به دا مکمل پرې چلیږي. زه د شب قدر چې دا کم لږ شانتې داسې خلک دي چې هغه یو پوټې الله پاک به توفیق ورکړی دی نو زما هغې ته هم دا یو پیغام دی چې راشئ په دې کار خیر کې د دې شب قدر د عوامو لپاره نو موږ سره ودرېږئ. زه یو خبره بله کوم د شب قدر عوامو ته چې د دې زمونږ دا د امبولانس سرویس دا د شب قدر د غریب عوامو لپاره دی. په دې سکرین باندې به تاسو ته نمبر راځي او ستاسو نه به دا سرویس په یو ټلیفون کې وي چې تاسو یو رنګ به کوئ او تاسو ته به دا راځي که تاسو شیرپا هسپتال ته ځئ که تاسو الارج ته ځئ ولې چې زمونږ په دې هسپتالونو کې زمونږ د دې کرپټ مشرانو د وجې نه هېڅ قسم لا سهولت نشته. هیڅ یو سهولت پکې دی چې ته ورشې او تا ته وایي ته پېښور ته بس ځان ورسوه. د شب قدر حوالې سره چې تاسو کومه خبره وکړه محرومۍ خو دلته دا مرضي چې تقریبا چې شمار نه بهر دي او موږ دا دعوه هم نه کوو چې دا څه ضروریات د شب قدر دی او کومې محرومۍ دي دا به 100% زمونږ کینډیډیټ یا زمونږ نماینده دا به دلته پوره کړی شي. خو زمونږ به انشاءالله حتی الوسه کوشش دا وي که چېرته د عوامو په موږ باندې اعتماد وکړو نو موږ د دې خبرې دا ګارنټي ورکولی شو چې انشاءالله د دې په حقوقو کې به حق تلفي نه کېږي او د دې عوامو د ضروریاتو مطابق زمونږ جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن همیشه په سخت وخت کې او د مشکل وخت کې سات ورکړی دی او که کله د حکومت دا کومه پایه چې دا او د حکومت وخت سره چې کوم اختیارات دي او کوم وسایل دي او دا زمونږ د امانت او د دیانت د لاسونو ته راورسي نو موږ د دې خبرې ګارنټي ورکوو چې انشاءالله دا به موږ خپل ضروریات او خپل وسایل دا به خرج کوو او د دې قوم او د دې ولس خدمت به کوو انشاءالله. جماعت اسلامي سره د 1947 نه تر نن تاریخه پورې هیڅ قسم داسې هغې سره حکومتي واک یا اختیار په لاس کې نه دی راغلی. خو په دې وخت کې په ایشیا کې جماعت اسلامي په 1 نمبر باندې الخدمت فاونډیشن دی چې الخدمت فاونډیشن په دې وخت کې د 10,000 یتیمانانو دا کفالت کوي. آغوش ته زمونږ سکولونه دي زمونږ هسپتالونه دي او دغه شان مونږ چې کم دینو د بوټو او د وطن په شینوالۍ کې او په دې په سوکالۍ کې مونږ مایکرو فاینانس چلو. د الخدمت فاونډیشن د عوامو په ذریعه سره جماعت اسلامي د عوامو په ذریعه سره چلی. یو دا خبره شوه. دویمه خبره دا چې تاسو په هر جماعت کې ګورئ روزانه په مانځه کې یو سړی پاسي او هغه دا خبرو کې چې خدای مو بخښه په پلان کې ځای کې مدرسه جوړیږي او چاندا واچوي. یو ورځ هم تاسو نه لیده
چې یو کلکار دی چې په لاس کې کرنډی ده سال دی په لاس کې او هغه ودرېږي او په جومات کې ده ووایي چې خدای وبخه زه سال او کرنډی ما سره ده خو زه یو 10 کسان ټرین کوم ما لږ چندې انتظام وکړې چې زه د هغې چې کوم دی نو مدد وکړم یو ترکان پا نسېده په جومات کې یو لور په جومات کې پا نسېده دغه شان انشاءالله تعالی موږ به دا تحریک شروع کوو په دې وطن کې په دې موږ په دې خپله حلقه کې چې انشاءالله دلته به ترکان هم تا ته هغه به چې کوم دی تا ته یو سکل ترکان به میلاویږي لور به هم درته میلاویږي او دغه شان دا څومره ټکنالوجیز چې دي دا به په دې وطن کې او په دې په ذریعې سره به موږ دا وطن انشاءالله خپل منزل ته او خوشحالۍ ته به رسوو